فیصل ټاون کې موجود یم. دلته کې یو واقعه مخې ته راغلی ده چې یو لور خپل پلار قتل کړی دی. د دې دا کور چونکې داسې دی د سړی رویې داسې وه که نه چې ډېره سخته وه چې کوم مدعي ده هغه دا ښیي چې زما خاوند بچو کافي عرصې نه خپل لور سره ناجیبه حرکات او سکنات کول. نن پورې په شپږو کالو کې موږ د دې کور نه موږ چېرته توتو میمې اواز نه اوري، نه بهر نه دننه. په دې ورځ باندې هم داسې داسې کوشش کو چونکې کور کې یوازې وه ورته مکمل شوې ده او دا یې سرکتې کړې دی. نو لور چې کوم دی هغه بس اټک باندې به سروالی دی هغې قتل کړی دی. دا سړی به خپل کار لتو مازدیګر به راتلو که یو 2 منټه به دی خو د کور والا سمونږ سره به دا کېناستو ټیک ته که نه بس کور ته به ننوتو. نو پولیس به دا څنګه شفافیت ته راولي چې واقعي دغه شان شوي دي او که بیا دغه شان نه شوي او دې ریپورټ کې دروغ ویلي نو د هغې مدعوه به څنګه کېږي؟ بل دا سړی خپل هم ډېر سټیک په دی و که نه چې ده کره نن پورې نه رور نه خور نه ترز وي دا هم دې کره نه دي راغلي نه یې پېژنم اوس هم نه پېژنم چې دوی خپل خپلوان کوم دي. خو دا یو خبره زه تاسو ته کولی شم چې زموږ تفتیش کوم دی هغې دوران کې موږ تر موقع نه څه ښه ایویډنس ملو شوي دي او د هغې په بیسس باندې به انشاءالله العزیز موږ جلد از جلد چې کوم دی حقایق ته رسو. زه یم چې نه غلطي سړي کې وه نه ښځه کې وه نو غلطي چا کې راغلله. جی بالکل دا ټیم زه د پیښور د میچنی ګیټ تانې حدود فیصل ټاون کې موجود یم. دلته کې یو واقعه مخې ته راغلی ده چې یو لور خپل پلار قتل کړی دی. په دغه علاقه کې راسره د دغه علاقې ټول خلک موجود دي، څه کسانو چې دي په هغه ټیم موجودو. تاسو راته خپله نامه ووایئ. زما نوم خپل شهید دی. دا چې کوم کس مړ دی د رحمت الله نوم دی. د دې زنانه په موقع راوتې دي دی خو دا کور د رحمت الله سره دیوال په دیوال د دې کور یې ډبولې زنانو چې یاره خپل جرم اقبال یې کړی چې یاره مونږ والد صاحب وژلی دی تاسو لږ مونږ سره راوځئ. حالانکه دې کره سړي نه په کار باندې وو دی بیا راغلی زموږ ور یې وډبولو زه ورور مې په هغه ټایم باندې یا راغلو هسپتال نه مونږ ولې راووتو چې هغه حالانکه ماتې تپوس هم وکړو مې څه شی دی کړی دی ویل ما خپل پلار وژلی مې ته څوک یې دی ویل چې یاره زه د مخامخ کور والا رحمت الله کوروالی یم مل ښه وي مل صحیح شوم بس چې زه راووتم ما ورته مل ګوره څه چل هم کړی دی ویل چې مونږ کس وژلی مل که ژوندي وي راته وایي چې پولیس لیږلی ورسو هسپتال له خو دی ویل چې نه دا کس مړ دی مل ښه د دې دا کور چونکې داسې دی د ده سړی رویې داسې وه که نه چې ډېره سخته وه نو دې لهجې څخه زه د دې کور ته نږدې نه ورتلمه. ما پولیس راغوښتي دي پولیس ته مې تاسو ځان نه ورسئ که دا کس مړه مې پته وي که ژوندي چې هسپتال ته ورسو. پولیس راغلي دي زموږ محلي خلک راټول شوي مونږ چې یو کې ورننوتو خو هغه سړی وفات شوی و. سړي چې دی غوړ 3 غنټې شي بیا ماسخوتن چېرته وفات شي. دوی دلته څومره وخت نه پاتې کېدو په دغه محله کې؟ یاره جي دی خو زموږ نه مخکې راغلي کم از کم یو 18 کالې کېږي مخکې خو دی دلته مخکې اوسېده غوټې چونکې په فیصل ټاون کې 15-16 سال کېږي خو دې محله کې چې دی کوی 8 کالې کېږي هغې نه بعد بیا موږ راغلي. کم الزام لګي په دې به ته څه وایي؟ دا الزام تاسو خو لکه محله وه ګاونډي و انسان له لږ ډېر پته لګي. دا سړی به خپل کار لتو مازدیګر به راتلو که یو 2 منټه به دی خو د کور والا سمونږ سره به دا کېناستو ټیک ته که نه بس کور ته به ننوتو. پاتې شوه دې زنانه زموږ کره هم داسې مړي ژوندي راغلي دي نور مړي ژوندي هغې دې زنانه چا کاینونه پورې نه دي تللي. ما په ذاتي خود اوس هم درته قسم خو چې ما په زندګۍ پیله ځل د دې زنانو مخ ولیدو او دا زنانه مې ولیدې چې دا د ده کور واله دي ګورې ما پېژندې نه. بل دا سړی خپل هم ډېر سټیک په دی و که نه چې ده کره نن پورې نه رور نه خور نه ترز وي دا هم دې کره نه دي راغلي نه یې پېژنم اوس هم نه پېژنم چې دوی خپل خپلوان کوم دي. زه یم چې نه غلطي سړي کې وه نه ښځه کې وه نو غلطي چا کې راغلله ځکه چې نن پورې په شپږو کالو کې موږ د دې کور نه موږ چېرته توتو میمې اواز نه اوري نه بهر نه دننه ځکه چې موږ هم دلته اوسېدونکي حالانکې زموږ هم راشي محله د خامخا ماشومانو په سره خوا دې خوا خو د دې موږ نه پورې چېرته توتو میمې جنګ جګړه یا نه ده کتلې حالانکې د دې ګوي چې غونډه محله ده. جی بالکل دا ټایم اوس موږ سره ډي اس پي ورسک ارباب نعیم صاحب موجود دی. ډېره زیاته مننه د وخت راکولو. دا راته وایي چې دا واقعه څنګه او څه ټایم مخې ته راغله په کم کې چې ویلی کېږي چې لور خپل پلار قتل کړی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا موږ د 14 تاریخ باندې لیټ نایټ اطلاع راغله چې دلته فیصل ټاون کې یو کور کې مړی پروت دی. هغه اطلاع د هند چې کوم هغه د مقتول وایف وه. د هغې په اطلاع باندې پولیس فوراً موقع ته راغلو. به موقع یې وکته چې هغې کې به کور کې به یو چارپای کې کټ د پاسه یو مړی پروت دی وینو کې لطپت او ورسره چې کوم ده د هغې وایف چې راغلو نو هغې بیا د هغې متعلق رپورټ کولو چې دا د هغې مقتول چې کوم ده د هغې خاوند دی. دې 4 بچي دي نو 3 بچو سره دا وایف چې کومه ده خپل مور او پلار کره بړه بیرته تللې وه او دا خاوند یې سره د یو د دې لور وه د 18 کالو مسمات نورین او یو د خاوند دی. دا دې دواړه کور کې چې دې د بړبېرې کې موجود و چې اطلاع ورته راغله لور ورته کال وکړو هغې ورته وویل چې راشه ما خپل پلار ووژلو تاسو سنبال کړئ.
دینه بعد چې دا کله راغنو د موقع باندې چې دا وکړو نو دا مړی واقع پروت او لوري کور کې موجود نه و هغه کور نه وته د اطلاع باندې پولیس اف آی آر درج کو وجه اناد چې کم دنو هغه د فیمیل چې کوم مدعی ده هغه د خی چې زما خاوند بچو کافي ارسینه خپل لور سره نازیبه حرکات او سکنات کول او بکول د مدعی ورژن هغه دا وی چې دی بده ورځمانه هم د صداسي کوشش کو چې کور کې आवाज وو وته مکمل شوی دا او د سرکته کړي د نور چې کم دی هغه بس ټک باندې بسرواله دی او هغه قتل کړي دی د دې ورژن مطابق چې کم د اف آی آر لو شو او تحقیقات پکې شروع شو. ارباب صاحب د پولیس تفتیش اوس پورې سوی دا چې کوم یو الزام لګی دا هم حساس ته بیا به تور یو پښتون معاشره کې نو پولیس به دا څنګه شفافیت تراولي چې واقعي د غشان شوی دی او کبیا د غشان نه شوی او دی ریپورت کې دروغ ویلي نو دا غي مداوه بسنګ کیږي. دا ډېر ښه سوال دی. زه تاسو به یو خبر وکم دا د روټین مرډر ډېر هینس کرایم دی د نه غټ جرم بل نشته او دا بیا خپل نوعیت کې لږ مختلف نوعیت جرم زکه دی چې دی کې د الیګیشن چې کوم لګیدل دي دا انتهایی سیریس دي دا نه صرف د کیس معنی اثر غورځي بلکې بماشي معنی هم د ډېر اثر وي د حواله سره چونکه انویسټیګیشن انتهایی انیشل سټیجز کې نو زه بده ټایم کې خو بده دا انتهایی نامناسب چې دا ډیسکلوز کوم چې زمونږ څه پکې انویسټیګیشنز کې مونږ مخکې څه زمونږ انویسټیګیشن کې دا څه خبر راغلی خو دا یو خبر زه تاسو ته کول شم چې زمونږ تفتیش کم دی هغه دوران کې مونږ تر موقع نه څه ایویډنس ملو شوی دی او داغه په بیسس باندې به ان شاء الله لذیذ مونږ جلد از جلد چې کم دی حقایق ترسو د وخت نه مخکې رائے قائمول زکم نه پکار چې دا خپل نوعیت کې دا ډېر حساس کیس دی نو ان شاء الله ډېر زر بچ څه حقایق ستاسو وړاندې به سره د ثبوتونو کو ارباب صاحب اوس پوری دغه د ملزم چې کومه دا گرفتار شوی دا ملزم نه گرفتار ملزمه گرفتار ان شاء الله لذیذ مونږ کوشش دی جلد از جلد به گرفتار شي داغه گرفتاری حواله سره ان شاء الله زموږ ټیم لګیا دی او ډېر زر مونږ ته ان شاء الله کامیاب کړي. اکثر پلاران د زامنو په نسبت لوریانو نه ډیر زیات خوشحالي شره دي لور می ډیر زیات خدمت وکړو نو څه پیغام کې غوښتل غواړي چې والدین د خپل بچو سره مطلب مینه محبت خیال وساتي. د پلار او د لور داسې رشتہ چې هغه کې داسې خبرې راتلل وړاندې د معاشري باندې هم د ډېر غلط اثر ورځي. زه په تولې پولیس افسر زما دا مننه او دا ایمان هم دی چې ان شاء الله لذیذ مونږ به هر پهلو سره دا کیس ګورو او مونږ صرف د اف آی آر کانټینټس ته دغه ته ریسټریکټ نه مونږ د هر پهلو سره ګورو چې کله ان شاء الله لذیذ مونږ په یو نتیجې تورسو نو ان شاء الله تاسو سره ثبوتونه به ټول سره مونږ شیر کوو. سره اخیری پوښتنه دا لرم چې کم علاقې یا کور مالتیانو هغه دی ول چې دا باکثر لو کور ته به تعلم او چول ډیره زیات سختی به کول وي مونږ په دغه 2-3 کالو کې د سړی خلاصه کې د دې غزانانه هم مونږ مطلب بهر نه لیدلې نو پولیس تفتیش سوی دا سه ډیر خبرې زموږ وګلم راغلي دي چې هغه مونږ ته عجیب لګي خو ما تاسو ویل کنه چې مونږ الا یو اطلاع باندې یقین کو چې مونږ کله ویریفای کو د کریکټر حواله سره مونږ معلومات راغونډو له محله سره د کسوک دوستان دي هغه هر پهلو سره مونږ ټچ کو او د حقایق نمخ کې څه نتیجې ته رسیدل زما مخالدان انتهایی نامناسب دي اذروایز زموږ انویسټیګیشن هم د سره مطلب متاثر دوه خدشي مقتول او د ملزم کم جي سره تعلق لري سره مقتول چې کوم دا بیسیکلی پاراشنار دی او ملزم چې کوم دا بیسیکلی د بڑا بیر او دلته فیصل ټاون کې د کور مالتیانو دغه وینا ده چې دغه سړی سخت مزاج او د پولیس هم دغه وینا ده چې پدې کې تفتیش جاری دی او د موقع نه څه شواهد دي هغه هم برآمد شوي دي او دا چې کم الزام لګي دغه کمپلینټ پارټي نو د دې به هم تفتیش کیږي چې واقعي دغه کیسه داسې ده او کنه. ګرانو کتونکو دا وا زموږ د نن ورځې خبرونه په لوی الله سپارما الله تعالی دې زموږ او تاسو په حالونو باندې خصوصي رحم وکړي.